باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم يشكل البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه فقال الله من يشتري سلعة على الربا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر بن عمر رضي الله تعالى عنه فكان يخرج لما يتقدم امام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعينه فقال هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله باب ما يكره من الخداع في البيع. مخي بادري لم يولي إذا اشترى شيئا باب إذا اشترى شيئا يوشي والي وبهب من ساعته قبل أن يتفرقا دي وجود خيار مجلس ملي كان ندي وي يتفهمنا إذا اشترى شيئا يوشي والي ما يكتاب دنواغي مسلو به فحق وحمي بها قبل أن يتفرقا او بائع و مشتري کارونه کوي ولې باقي نو بس خيار مجلس ساتل شو نه پیږي په هغه ندی باندې زموږ باندې کو خيار مجلس مو خو دې کې خبره نه ګزاره دوی مزار دی ایماندار کتاب واغې تو په مجلس کې مې چاته هبه او بائع کارونه کوي ولې هبه کوي نو بس خيار مجلس ساتل شو چرته د خيار مجلس نه ساتل ته د بابیرو کتابونو کا زه په سوچ کو مجلس باقي دی مالا خیال دے کہ بنا ہے بگے رسو بہے بگے وہ جنکار ہے وہ نکا شیاری مجلس ساکت چولی بلی او زمان مدد سری تو خواہی کہ قدی منی کنا مجلو خیاری مجلس نشتا دے او اشترا ما خیار شرطی بھی نیشی باخر درے او دجمہ کی مخی ہے نشی باخر او اشترا عبد الفعال نمرو ندی خوب پر مجلس کے ازاد کی او بائی انکار انکی تو خیار مجلس ختم شو احتاق صحیح شو او قبائل کارو کا تو بیا خیار مجلس باقی دی ازاد نسے کی او زمان قلیل باندے وایا کہ خیار شرط پاکی وہ مجلس خوبم نمانو نلیش ازاد ہونے دی روزو نماز کی او کہ خیار شرط پاکی نو بنا مجلس کی مزاد ہونشی وقالت باوز بمن یشتری السلعة على الرضا على الرضا وجهة كدامو شبه مطارازيو ثم باعها وجبت له ولي درزانا معلوميني خير مجلس خطر شو والربح له او كما كان يريد المشتري شوى. وقال الحميدي حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع ناس في سفر فكنت على بكر يوصف الناس عمر فما بغالب شو يتقدم عمر بشاره او واپس کو به کی طرف پیغمبر مبارک اور بختی کیے ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال انظر عمر بعنيه فقال هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباع فبيعه قال سيكفل فقال النبي هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت لا ولا واقع فيه ولا هذا مجلس کے ہے بات اور عمر انکار ہونا یہ بس ایسا لیکن ماذا تسوي جمهور خيار مجلس نمن لا سيفا والبسيشة. فقال ليس قال حتى وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن قادر بن شهاب بن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بيت من امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما لقي الوادي من له بخيبر. ابن عمر وين ما عثمان خاص كمال بوادي القرى بمال له بخيبر دا مال بخيبر كمال رقم وادي القرى كمكه فلما تبايعنا رجعت على قبية تفكرنا قوة حتى خرجت من بيتي حتى خشيت أن يرادي نية البيع قوة زمان يا سيدنا لي واپس نکی بداری مریض خيار مجلس ساقطول دفاره وته ما سبيل قالي دفاره وسه دفاره يراد لفظ تجرا ردو نکی يا واپس کوي وكانت السنة طريقته متباين بالخيار حتى يتفرقا تفصيل ولدها قال وجبني وبيعه رأيته ما دوري كأني قد غبت جماع وصل ذوقا وقرا ذوقا لا سدر تجني هذا شرعي ذوقا يعني الدير وطارقا ولي بأني سقط إلى عبد سمود بثلاث ليالي ما شك ما كورنا من سوزو ديالو تقول ترى ما دار بعدها تدري وشكو مالك خيبر قرانا نساقني إلى المدينة بثلاث ليالي
هغه مدینې ته درې ټوکو مزل نږدې وه زه مدینې ته نږدې شم هغه سعودیانو دا یو خبر نو دوکه نه وه چې ګنې هغه سره یې په بیا کې دوکه کړې ده مطلب دا چې هغه ځان دوکه کړه لري واغشته نږدې راله راکړه باب ما يكره من الخداع في البيع دوکه په بیع کې ګناه ده جرم دی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع بالبيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلاف اوس کې سره خيار یو بل خيار تاسو تماویلو مې سبب راشي خيار غبن ځان پیدا خيار غبن څنګه نشته خيار غبن پیژنې یو شی در باندې خرڅ کی او د بازار نه در پګران نه خرڅ کی ریټ 100 روپے او د باندې 500 خرڅ کی ریټ یو لاک ته پته پیونی لاک خرڅ کی زړه مې اوستا بازار کې تاسو ته ځای ما نه مده ډیر ګران خرڅ کړي نو خيار څنګه نو ګور استا شارحین داسې لیکلي دي خان اذا یمو سناسو پنځ باندې خيار غبن نشته او مسکول شي او د امام صاحب پنځ خيار غبن مشهور ده اذا امام صاحب پنځ خيار غبن د امام صاحب وی سوچو کړه تاسو بازار کې وکړه ورته مستاره دې تاسو ته نه بازار کې ولې تاسو کړو معلومات پرې کړو عیبین بیا دا واپس کولی شي د خيار عیب دا وایي لیکن عیب پکې نشته ولې واپس کې امام صاحب وی خيار غبن دې دا او صاحب ای مسله سوي حساب لیکن ولې تاسو په کما راجح قول د شافعي د امام صاحب سره راجح قول د شافعي سره دی امام صاحب دا مشهور ده مناسب شافعي سے امام صاحب وی خيار غبن نکتا دا په تاسو له بازار کې ټول پدې هغه عیب پکې واپس کولای شي کرویت نو شي وی خيار ورته د وجه واپس کولای شي خدا غبن د وجه چې په مزيات خرڅ کړی دی نشي واپس کول مشهور ده لیکن مولانا صاحب ابن الحمام فتح القدیر کې وړي خپل خبره کړې ده هغه وی دي چې امام صاحب صریح قول نشته پدې کې وی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صریح قول نشته علماء ذکر دي په دې زمانہ کې غبن ډېر شوی بس په وجود زیات دي نو خيار غبن مونږ هم منو ابن الحمام وای مونږ هم منو چې د امام صاحب قول لیکا په دې زمانہ کې متأخرین فتوا د امام فتوا ورکړي د دې خبره چې د امام صاحب قول نشته د ابن الحمام قول یې ورکړي دا په دې دوه زمانہ جوړه چې سره ورکړه وګرانې ده او ډېر غلط کې ځانې ولا خلافتا لګي ولا سره نه کې غبن باندې کې دوکا باندې نو کې دا سره کوپړه په ډول کې ده نو بس ما وې چې د الحمام خبره نن سبا متأخرین هغه سره دا واپس کولې شي باو ما ذکر په الاسواق دا ولې وې اصل کې او روایت کې راځي خیر البقاع مساجدها وشرها اسواق امام بخاری وی چې بازار نه بغیر گزاره نه کېږي نو د دې شی بازار او هغه شر البقاع چې وتوی په دې نسبت سود پکې کېږي دروغ پکې ویل کېږي دوکا پکې کېږي په دروغ قسمونه پکې خوړل کېږي په دې نسبت شابه قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينه فقلت عن سوق فيه تجاره قال سوق قينقاع وقال انس رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن دلوني على السوق وقال عمر رضي الله تعالى عنه والخامسه من اسواقهم حديث لنا الدليل وجد العقود لما بازارون في شابه وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش العقبة فإذا كانوا بينها من الغد يوصوا بأولهم وآخرهم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يوصوا بأولهم وآخرهم دا هغه بازاري کې په قافله کې ګرځن دروازه په هر قافله کې بعض کسان په بازار سره د خوردونو سامان وړو فرصو باندې په یو بازار نو یې سوي او یاد چې کوم نه حالاتي الته په بازار نو خیر دا پروګرام معنا ملګرو هدا او بل څه منو چې په دغه غلام راوړل علي بیت الله د جنگ په دې نه راوړل
مثلا يفتح بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. كم تبعت ولاد الجهل فليأتي لما دوزخ حشر ديني أو شكم بكي بازاريان خلقي سودا خلصي أخلي يا تجارت ولا خلقي بكي يا بكي غلاماني أو أسي روان كري أو أغا مسلمانان نيكاني جنت ترودي والمسيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا يناسبه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحفظت عنه بها خطيئة وملائكة تصلي على أحدكم ما دام في سوقه مصلاه الذي يصلي به اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث ما لم فيه ما لم يؤذي فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وبه قال حدثنا آدم بن ربيعة قال حدثنا شعبة بن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وانتبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا الزمان إكده الدنيا من ذلك أفعال خلق والدنيا يوم البلد سبلي ما نميكده ولد ذلك بيغمبر كي بيادة بالمرادة أولك بيغمبر ده يوتكليف بولا سيد كان ولا لا فجور بولده ومناسبات في السوق لفظ كده. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال تعالى رجل بالبقيع ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بازار لگے دے مناسبت دبار دی ودا بقی بازار پر روزانہ ودا بکلا کلا پاکتا کی ودا لگے دا والتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن مراد کرے بن جاتا میں آواز کاو قال سموا باسمي ولا ذكرنا بكنيتي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريره الدوسي رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طيبه النهار لا يكلمني ولا اكلمه حتى نسوق بين سوق بينه وبين قال مناسبة دباب شوام فجلس بنا يبي فاطمة رضي الله تعالى عنها فاطمة ذكور دبار يوم ميدان التقينا فقال أسملك روان كاري ما شفت حلق بينهم فحبسته شيئا أنها تلبس مذكرا أمينون ورطاكي ونبيها أو تغسله فجاء يشتد حتى عنقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحبه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله رآنا في خلق شيء أو ذات مسلمان شابته أنه رآنا في أمر جبير أو ضرب ركعة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما كانوا يسألون الطعام من الربان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث عليهم من ينفعون قبل القبر بخلصة هذا جنادة كان بالكل جنادة قبس كانوا بيع فزمكة كتير زمكة والي وقبل القبض خلصين خير ومنقولات قبل القبض نخل زمكة كي خبرت التقوم أو اختبئ الطعام القابلون فزمان النبي عليه السلام تيجي قيدوا لقوا ثم يبيعونه من غير قبض ثم يبيعونه من غير قبض فيبعث في غمر مبارك في مقرر أغسل في ملك ليدرا الذين أن يبيعوه حيث اشتروه حتى الذي خلصي يدخلوه جنقله قبله حيث يباع الطعام كم ذي خلصي جلد نقله يعني كل كل دكان شابته. وقال وحدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه ينفذ ولما لا ناسبه يوشي ما واغشت وما قبض كل ذلك باحتمال ده هلاكات بقشتا إذا هلاك شيء ما تو مشتري بيراك وتغ كتابه زنجرورا وما ده غنا غشت وما تم هلاك ينوب بيراكيرا جنب يوشي كبجون نشي زمين قبض كم نبي عليه أو زمك قبل القبض ذلك خرطولي جداري هلاكات تشتا دير نادر لجدر تأثير بغار يوزي إذا زمك هلاكات ني تو خير منقولات كاحتمال ده هلاكات تشتا
باب كراهية الصخب في السوق. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال اجل الله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحزنا للاميين انت عبدي ورسولي سميت المتوكلا. هغه زمانه کې مسلمانان عربون نور خبر عامه ده ولا الله بعذاب نه ورګي اذا كنت كتبكي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم شامل ليس يفضل ولا غليظ ولا كتاب مثل تقولين است غليظ ده زړه است سخاف په اشباح بازارونو کې شور باندې کې د مناسبت او تبه باندې کوي په ګناه ده ګناه بلکې معافي بکي ها ويغفر ولا يقبل الله حتى يقيم به الملة العجوة بأن يقول لا ملة كبرى دار بنيخ کی بأن يقول لا إله إلا الله او قلوبك بأن الله پاک بدے کلمہ لاندے سترګې د حقنا او کانه وګونه د حقنا او بن وګونه د حقنا جبته أخاه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال طويل عن ابن سلام قال أبو عبد الله غلب كل شيء في غلاب وهو أغلب سيف أغلب وقوس غلبان سيف أغلب قوس غلبان رجل أغلب بنا سنتين ذكا في أندام غلاب کے بندی باب الكيل على الباء والمنقول قواعد تکي کتاب ما غنم خرج کر تولے پماده پتا نه وجه متروړي وزن ورته ځکو ځکه دا خو په خپل په خوا به وزن د پیسې ورکول چې څو په دې کې هغه پیسې ورکول دا په غنم غلبه نو کې په بای او په معبدي بای خرڅول دي معبدي پتا دا ما غنم خرج کول دي ورکه نو ته راته تلې دا غي بای باندې دي دا رنګ علم کا به خرڅ کړه او دې کچکو ما نو پټواري کې راوړنه مو پیسې دا غي پیسې بدل دغه تسلیم پامانه تسلیم پامانه د پټواري بدل راوړنه د پټواري خرچه بدل او زموږ په وطن کې اړه وړي دا د پټواري خرچه مشتري باندې پر پسې جا قول الله تعالى وإذا قالوا وزنوهم يخسرون يعني قالوا لهم أو وزنوا قالوا لهم يا وزنوهم ضمير بايعين تراجي يخسرون كم وركي قوله يسمعونكم يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتالوا كيلو نقول بايعته حتى يستوفوا لمشتريان قبل يستوفوا كذا بمشتري تراجي ويذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخات فكر دي كيلو وإذا ابتعت وشويرهم كيلو مشتري دي خپل کېلو کې ولې اسنه هغه پکېل کې تیرو دي باندې زیات دي درکړ دا څه کوي په خبره انسان دی دا دویم استحباب دي واجب نه دی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يمنع حتى يستوفيه وبه قال حدثنا عبد قال اخبرنا جرير عن مغيرة عن شعبي جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه صلى الله عليه وسلم على غرمائه ان يضعوا من دينه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم اليه فلم يفعلوا وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وصنف تمرك اصنافا العجوة على حدة وعتق زيد على حدة ثم ارسل الي ففعلت ثم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على بوسطه ثم قال اكل القوم فكلتهم حتى اويتهم الذي لهم بقية كأنه لم ينقص منه شيء. وقال برجل عن الشعبي قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى اتى وقال هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي له ورقة لو إيفاق جاتا ويملقي ورقة كان شبه باب ما يستحب من الكيل في الطعام والي ور امام بخاري فما هو واجب تجي تعالى كيل کو په میں خرج کا تعالی مستحب دی ویکا ولې تعالی مستحب دی ویکا اصل زیات پکې نه راغلي درته ها به قال حدثنا ابراهيم موسى قال حدثنا پیسې شمارم تعالی درکم نو دې مشمار شابه قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كريم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تكيلوا طعامكم يبارك لكم. شرط دې د پټي طعام نه مراد هغه کې ضرورت نشته مشترک طعام هغه چې شوی برکت ولې دې په دې نه کې چې دا غریب نه پکې زیات دی راځي نو هغه واپس کې دې برکت چې او کې شي کم شي ورپسې دا برکت صلی النبي صلی الله علیه وسلم به د پیغمبر مبارک صاحب باندې خاص ولا غشتل کوي ساعت یو کې لس ساعت کوم هغه مراد کې او مد د پیغمبر صاحب پیمانه ته وایي دا به په یو کاسه ورکول یو خاص پیمانه مد د وزن سره تعلق لري نه فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعه مد دوړه د ګیر سره تعلق لري پیمانه سره مد چې دې دا سلوب سلوب مد دی کنه ورپسې اشاره به قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن سعيد الانصاري عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ودعا لها وحرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه ودعوت لها في بطنها وصوعها مثل ما دعا ابراهيم لمكه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له بمكيالهم وبارك له بصاعهم. دعا کړی دا او لفظ د مکیال او د سا استعمال کړ نو هغه سال اعتبار کړو یعنی اهل المدینه وهو يذكر في من طعام والحجره حکر ستوي حکر منع تویل کې حکر او حکر په لغت کې منع توي او په اصطلاح کې ستوي منع السلع من البيع منع السلع من البيع عند شدة الحاجة إليه. گناہ کبیرہ دا المفتکر ملعون لیکن مولانا صاحب وکیلا دا پا کم صورت کے احتکار ممنوع دے یو خدا ادا پا طعامونو کے کہ طعام دا انسانی کدا حیوانی لکا بسو حیوان بس سیابو کے او پنور و شیدونو کے ندے اغیقم بہتر ادا دا چکرانے تمیکتا او خیر اغیقم ندے ځکه جامونه بغیر په یو جوړه کې گزاره کېږي خوراک سره سکي او بو سره سکي د سارو غیا سره سکي چې شربت وته یو د احتکار چې کوم مضمون احتکار دی په اطعمه کې د انسان کې حیوان باندې ویم چې احد یو احد حاجت او په احد او حاجت کې نو ټول خلک لري ورته دي ویل ګران څه وایي یعنی په احتکار احد دې د خلکو عوضني نو بیا خیر دریم شرط دا چې دا به د تجارت په طعامونو کې وي د خپل پټي نه د خپل پټي هغه د کې خودې شم احد کې دا په کارونو کې ابتدا کې معنا کیا او بقا کې معنا کیا د خپل پټي به اس پروا نه د کې خودې شم د تجارت باندې څلورم دا چې دا هغه ځای نه مې راوړي چې عموما دی وطن ته دا هغه ځای نه راوړل کېږي لکه دلته غله راځي د پنجاب نو ما د پنجاب نه راوړو دلته مې سمبال کړو ګناه او که دلته غله د پنجاب نه راتلو ما د پنجاب نه راوړله ما د کابل راوړه او دې کړم خیر دا خو کوم ځای نه خلک وړي حتی مې راوړه خلکو ته مې نقصان دو شرط شو پکې یو په اطعمه کې کله انساني کله حیواني دویم څه وي قحط عوض یعنی دا سړي دا خپل خلک چې وایي په پیسو باندې ویل کړه چې ګران شي بیا وایي هغه غنم په سیزن کې ارزاني او چې سیزن ختم شي نو بیا ګراني او تجارت چینی خلک والی او کېږي دریم څه وي چې تجارت خپل پټی نه څلورم مې سوې چې کوم ځای نه عام دلته راځي هغه ځای نه وروړل کېږي او یو خبره کوم یو هغه ذخیره دوزي ده چې خلکو له په ضرر ورکوي هغه ولې مطلقاً ګناه ده لکه دې زمانه کې بعضې خلک د میلیونو نه درې څلور کسان یو ځای شي د غټ مالداران درې څلور کسان او خپل منځ کې سره سلا وکړي نن سبا ټول همدا لوبه ده چې موږ به چیني الو دا به ریډي اورډر بیا به نه خرڅوو نو پنځه لسو میلیونه زه وایم ورشه مثلا چیني خرڅوم غټ کار کوي نو به لږونو بوجۍ شو ما واخیست پیسې ورکړې د لسو میلیونه بل واخیستې د
لسو میلیونه بل واغېسته 10 میلیونه پیسې مو واغېستې او دا هغې کې څو نقصانه شي او خو دا چې دا مونږ سنبال کړې خوندي وکړئ نه خرڅوو که چې یو میاشت تېره شي نو بازار کې وچیني شاړ شي که نو خلک بیا محتاج یې چې نو دا مونږ سنبال کړي نه خرڅوو نو ډس چې مونږ وله ریټ وکړی د 100 روپو کیلو 1.5 ته ورسوو پوجې کې به لا پیسې شي نو خرڅ دا ګناه ده دا یو ساده چې اوس کیم جوړول دی چې مخلوق ته ضرر رسوي دا ګناه نن سبا ټول غم دا جوړ کړی دا چې کوم لوی لوی خلک دي هغوی دا چې خپل میانځ کې سره سمجوته وکړي خپل میانځ کې چې ته د کراچۍ د میلونو ته وایه د حیدرآباد د میل به زه وایم د سیالکوټ به زه وایم د لاهور د دې علاقو ته وایم هغه میلونو ته وایم خپل میانځ کې سره جوړه جاړه وکړي نو بیا پکې دویم نقصان شي دویم دا چې کله یې خرڅوي نو قبض یې نه کړی هماغه میل کې په سټور کې پراته نو چې پتا مې سل ګولې خرڅ کړم پلان کې میل دا ایک ورکړم هغې نه وړم په بل مې 200 بوجۍ خرڅ کړئ په وړو تاجرانو نو چټ ورکړم یا ټیلیفون وکړم چې دله مې 200 ورکړې دا وکړه نو دا خو په میل نه ما واخېستې هغه سټور کې پرتې دي ما خو قبض کړی دی نو قبل القبض خرڅول مې پکې راځي او ظلم وکړي نن سبا دا مصنوعي قلت چې ورته وایي دا شي والي سنبالي چینی شو چای شو غټ غټ تاجران دي دا چای په ټوله د کینیا نه او د سنګاپور د بامبون نه راځي په غونډې کنټینر والي سنبالي چې خب ګرانه شي خلک حاجت یې نه میلاویږي ګرانه شي نو بیا خرڅوي دارنګې غنم په ډېر والي سنبالي چې ګرانه شي بیا خرڅوي دا ظلم دی او اسې تجارت چې دا شی نه پکې په بازار نرخ یې وایي او دې کېدي چې دا روپۍ نیمه به ګرانه شي ګوره یو ګراني راوستل دي ګناه او دوی دې لکوي چې نه خرڅوم چې ګراني راشي او دې دا ګراني پرې نه راوړي او قانونا به شی ګرانېږي وروسته خرڅ وکړم بیا جایز دی نو بیا على الطعام والحکرة او حکرة احتکار معنا مې درته وکړه به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن القاسم الاوزاعي عن الزهري عن سالم بن النبي رضي الله تعالى عنه قال رايت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على يضربوه على عادتهم ان يبيعوه اٹکاله به نه غشتي شي بسار نه غشتي شي اٹکاله الکه دا ډېرې پسو خرڅه دا په زر روپۍ ارسو راځي دا دې دوانو ډېرې دا د غنمو ډېرې پروا نشته نو په دې به نه وهل چې مجازفته نه غشتل يضربون ان يبيعوه دې به دا خرڅول حتى يؤوه الى رحالهم قبل یې رحل توړلو نه مراد څه دی لکه قبل نو که کور ته یو نه خپلو بوجو کې وجه دا قبل دی چې ما بوجه ورکړه د ما بوجو کې واجب دا څه دی لکه قبل دی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يسوق به وقلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم ناجائز دي او طعام چې غشته مرجع انتظار کدا سبب کو چې طعام بر میاش بس راکې دا خیر قبضه به هم قال ابو عبد الله مرجع مؤخرون وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى طعاما فلا يبيع حتى يقبضه وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار سؤال چې بيع ما يذكر ببيع الطعام فراغ مناسبت جو دی ورسره چې انا به خرڅه چې قبض وکړي لیکن حکرې سره مناسبت دلته نشته هغې مناسبت نشته تاسو نه پوهېږئ په خبره د هغې کې حدیث شته په ترمذي کې المحتکر ملعون او په شرط امام بخاري نو برابر نو دلته یې راوړو دې کې اشاره څه لري چې قبض یې که نو خرڅ یې که یعنې احتکار مه کوه چې قبض یې کې نو څه کوه خرڅ یې که یعنې احتکار مه کوه اشارة معلوم شو ها يحدث عن الزهري عن مالك بن اوس رضي الله تعالى عنه انه قال من كان عنده دراهم ودراهم تصرف وي دا صرف وتوجه او دې تدې خرڅولو ته بیا صرف وي صرف نقل کوي نو دراهم دنانیر خو تعالی اله پیدا درکې چې لاس نه لیوځي غنم په تعالی راځي پیدا بدل کې وړل کې چې چيني چې څومره دي کپڑا د استعمال به وکړي دراهم استعمال ونه شي کولی د دراهمو فایده څه ده چې د لاس د ودې فایده درکوي چې د سره پردي وي ته به څوکیداري کوي
دراهم له خو پیدا نه دي کنه یا کله به پیدا چې منتقل شي ستاسو لاس او جامه چې راشي پیدا باندې قلم جوال چې راشي پیدا باندې زمکه چې راشي پیدا او د خدایوالي کې دا هم چې د نزي پیدا کړي چې د نزي پیدا نه کړي ذکر تصرف وای ها فقال طلحة وانا حيا بیا اثر کې قبل د عبادت په مجلس کې شرط دی بیا اثر کې دراهم قانون دا چې بیا اثر کې قبل د عبادت په مجلس کې شرط دی دا ضروري دی شابه حتى يجيء خادم شرط پکې جدا مقدره ده فانا ابيع معه ثم سره بيع وقال حوي انا ما سره صرف ده حتى يجيء خادم من الغابه زمون خادم دې د غابې نه راشي هغه سره پیسې دي نو به دا بيع قال سفيان هو الذي حفظنا من الذريه في زياده دوري لم تقول دي زياد پکې نه څو وي د سفيان وي تاسو پیږئ او قال اخبرني مالك بن اوس سمع عمر بن الضيوف قال الذهب بالورق ربا ذهب فورق ربا ذهب صرف سپینو ربا ده کله نسیتان ربا ده تفاضل ربا نه ده سره کم دی سپین دي تفاضل ربا ده کله ربا ده ولی حدیث الا ها او ها اسم فعل بمعنى ده خذ الا خذ وخذ دبا من خذ واخلا دبا من خذ هلك ده ها او ها اسم فعل بمعنى ده خذ وخذ هذه پختو کې اسم فعل نو باسه الذهب بالورق تقريبا سلسل دي ونسيتان الا ها او ها الا ها او ها پختو کې هله سوې لکه نو وای کنه همارا سره نو ها پختو کې مالا ها او ها والبر بالبر ربا غنم بغنم ربا ده څه نسیه پکې ربا ده دغه تفاضل ربا ده دغه جنس یو دی نسیه ربا الا ها او ها الا ها وها والتمر بالتمر ربا نسيا إلا ها وها شبع ها أو ها والشعير بالشعير بل إلا ها وها تكفر مانا من الزنبا مانا كذا مانا أي جبلي ودك نسمنا تجي خذ إلى صباح الشيء والكيس موتوي جلدك سرقنا له والبسي جاء أو بيع طعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك نو بيع الأطعام قبل أن يقبض خمس كتير شو إمام بخاري تأكيدا نوري أو أصل بيع ما ليس عندك دا لو شيء نه دی خرڅه صرف سلام نه خاص دی سلام کې غنم ما سرنګ ته پد خرڅو چې پیسې را کمیاش په غنم در کوم خیر دی او ما سوا سلام نه کوم چې ما سره دی نشم خرڅولې ورپسې به قال حدثنا ابي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم يقولون اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو طعام يباح حتى يقبض قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا يحبس كل شيء الا مثله وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي خبر فاتش وهو الطعام ان يباح حتى يقبض بس ما ویلي کې خبره متتو ما د تسویل زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په باندې منقولات قبل القبض خرڅول ممنوع او غیر منقولات خرڅول غیر منقول لکه کور جهاد نه نقل کی د دې کوم سره چې ما منقولات واغشتل او پتا به خلق کنو کدا قبض د مخ یو هلاک شوی وسدا نو په ما شي غواړي چې ما غشتل دې بیا ورما کو هغه نه غنم غشتي او سلمانه واغه هلاک ده خود بس یا کتابونه مې یا کړه یا چيلي هلاک ده او بیمار و مغلا جنگ یو زم نور بدل کمې نور نه مغلا خود بس کې وسره جنگ جاګه دی وجنا اول په قبض کم یا په منقولات او غیر منقولات لکه زمکه جهاد کول هغه هلاکت ډېر نادر دي ما پېښې او نه هلاکي نو خیر علت ده چې بیا په هغه څه تصدیق او امام شافعي رحمت الله علیه وی هر شی قبل القبض اصل مفروض هغه طعام د جهاد د منقول له غیر منقول ویږي شافعي سے او معنی غیر منقول کې علت ته ولا کنه علت په منقول کې بغیر منقول کې نشته مالک سوي او الطعام قبل القبض خرڅول ممنوع او غیر الطعام نه هر شی جائز دی منقولات نه یادي بلکې څه یادي طعام جامع سیاه دوا دا جائز دی قبل القبض ودې سوي
أما الذي نهى فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. پیغمبر مبارک ومنع طعام نکړی دا. وقال ابن عباس هغه شارح دی ولا احسب كل شيء الا مثله. هر شي په شان د چا شو لکه د طعام. ودا هر شي نه مراد مساخل الى الطعام په شان منقولات دي او شافعي سے هر شي قال من ابتاع طعاما فلا يأكل حتى يستوي وزاد اسماعيل من ابتاع طعاما غير اتفاقي لي ارمن كل دي مراد حتى أو من رأى إذا اشترى طعاما جزافا لا يبيعه حتى يبيعه إلى رحله. ولما بخاري أنا من بداي چونکه دې کې دې زمانه کې موږ په پیغام دی ما دنا قبض کړی درې نو شی ما سره نشته نو څه خبرو ما ليس بيع ما ليس من عندك شبهه قبض منه نو ما سره نشته نو څه خبرو نن سبا خلک یو بل چل دی یو دکاندار لور شي او ته مال دا بوتل راکا یو لږ سټور نو بل دکاندار نه ورو تاسو کې کړئ سټور نه دی دا بل دکاندار نه والی تا نه ورو و دې سره سکه دا اگر چې قبل القبض خبره نه دا مالې ساين دا کړی هغه سره دې در باندې خرڅې بل نه راوړي نو مولانا سیو که چرته هغه دکاندار ستا په نیت باندې دا بل چا نه راوړي انتاره راوړي هغه وکیل شو نو بیا پکې هغه ګټه نشي کولی اپا کې ګټه نشي کولی چې پیسو باندې هغه له ورکی پاره به مال ځکه نیت یې د شرا زما کړی بل نه دی کړی او که زما خوښ نه شو نو په هغه رد شو په دکاندار ځکه ما لیدلې ما له خیار وایي که خوښ مې نه شو د خیار وایي د وجې نه د واپس کولی شم خو که چېرته خوښ مې شو وایه نو چې په څو پیسو یې د هغه بل دکاندار نه راوړي په حق کې زما د ګټه پکې نشي کولی ځکه دی ما له شرا وکړه زما نیت یې وکړه پیسې یې زما ورکړو که خپلې ورکړو یا لکه پوهېږئ په او که نیت یې پکې زما نه کړی هغه دکاندار سره دا خپل تعلق دی اخلي راخلي دی یو بل ته ما یې نیت نه کړی په دې نیت یې راوړو چې دې خپل دکان ته وړم که راته خوښ شو راته به شي که راته خوښ نه شو زما به شي بیا خیر بیا پکې ګټه کولی شي چې دا شدید بل دکاندار نه راوړي وګوره چې نیت یې پکې خپل کړی دی که زما که نیت یې پکې زما کړی دی ګټه والا نه کوي او که نیت یې پکې خپل کړي نو بیا کولی شي خو بیا به یې نه واپس کوي هغه ته که بیا یې قاله کوي یو بل سره خیر خو که پیسې یې ماله واخېستې هغه پیسو باندې ماله علي نو دې وخت کې خو متعین شو ما دپاره بلکل ګټه نشي به قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال يحويه الى نقلي والادب في ذلك ادب ذكر قال جزاجر ولك رسول تاسي شابه لقد رايت الناس بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يتابعون جزافا يعني طعام ويدرون ان يبيعوه حتى يؤووا الى رحالهم باب اذا استلم متاعا ودابه فوضعه عند البائع فباع او مات قبل ان يقبض فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما ادرك لي سرقه حي مجموع له من المودع وبه قال مولانا سيرو ما يبصر بتانوانه او تا ته مې پرې خو چې دا به تا سره وي زه به یې سبا قبض کوم او مړ شو تا سره نو په دې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه او شافعي صاحب زمانې په بایې ځکه ما نه قبض کړی د بایې د مال نه هلاک شو او په دې د احمد ابن حنبل او یې زمانې د مشتري دی څنګه مې وویل مولانا صاحب زمونږ او د شافعي صاحب په دې د چا هلاک شو د بایې كما قبل ذلك او بليل دا احمد ابن حنبل نجا هلاك شو ځکه د مشتری ما او مالک سے فرق کوي هغه وای کچرته دا طعام او مانو قبض کړي نو بیا په باندې تاوان او که طعام نو د طعام نه علاوه نور شیان ارسه چې به مو چې طعام نه غیر شیان نو بیا د احمد باندې او ورې بل صورت وره کما قبض څوک د خطا نه کې حواشي وغیرہ څوک د تیر نه باسي کما قبض کو او بیا مې دلاور چې دا صاحب به قبض کو او بیا چې لکه ځان سره کې سبب راځي دی وخت مې اتفاق زمان په وایي نشته دا امین دی وخت څوک تیر نه باسي سمې مولانا صاحب
کمه قبض کو بیا مې د سره کې خاوه دی وخت کې دی بای نه شو څه شو امین شو نو که هلاک شو زما هلاک شو او که چرته قبض کړی مې ني نو د شافعي او د احمد پلیز زمان پچا دی په بای دې کما قبض نه کړی من وجه بيع تامه ده من وجه نه تامه او د احمد پلیز د مشتری ځکه هغه بيع ده او د مالک صاحب پلیز په دوام کې د چا سره ملګری دي امام صاحب او دا شافعي سره په غیر دوام کې زو سر پسې شه اذا اشترى متاعا او دابه ګوره متاعا او دابه کې راول چې رد کې مالک باندې شی یو شان او دا امر د البای بابا اے بای سره بابا نو ما خرص کو بابا علی مشتری او ما ته یا بای مرشو قبل ان يقبض یا می خرص کو قبض کړی مې نه یا زمر شو وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع هذا ميران مستك أحمد بن حنبل يا عقد حيا لا شيء جمدو ده بيع وقت مجموعا مجموع ده عيب بكينو لا هو مشتري من مشتري بعد التاوان دي أبو بايو له مشتري له تاوان وباي بعد التاوان دي شابه وبه قال حدثنا فروة بن بالبغراء قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن نبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل يوم كان يأتي على النبي إذا فباع مدرك ها كم ذا كده فباع أو مات أصل كده باع أنا لفسين الخك فزاع أو مات ده فسين الخك سكينه فزاع أو مات ده وماذا تجول لك لذا خبر هذا بيجي بخبر فباع ده خرصك شا خرصك ده مشتري او هغه شی چې د خرڅم کو نو شی د مشتری د لغه سره مړ شوی دی په بای سره او یا ماته یا بای مړ شو او مشتری بای بچی ورنل هغه او ته وینا موږ سره شی نشته انکار یې یا مړ شوی او خیر دا ټیک دی دا باع که زمين راځي به کم چاته د زایا زاع شو ډېر مدیدار شي زاع دا شی زایا شو او ماته دې تا به تراځي کې به اعتبار د مسئول سره دا بڑے تحقیلان جنا کے خودی بائی نہیں کری کرا او دا دوار زمین راجے کا فزاعا دا متا زائے شو او ما تک اثر کلو گورا ما تبیلی شی بیتی بادا مسکول سارا دا بمزیدار شی وربسے شاہ إلا يأتي به بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه أحد الطرفين النهار فلما أذن له بالخروج إلا وقد أتانا زورا فخبر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا من حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج ما عندك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ابنتايا يعني عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهما قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج قال الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحبة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي ناقتين أعطيتها للخروج فمجبتهما فقال أخذتهما بالثمن نؤغر في قبر نقرأ دردو ساكت قبر نقرأ لذين ساكت کہ جدیدات آیا شوا یا مرا شوا نو ابو بکر بتاوانی کہ رسول اللہ مبارک تنو پیشی پا خبرہ بدے ساکت تھے مولانا سے باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يتركه وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا مساکت ته او استاد خیالي کنه په لوپه کې روایت دی ابن عمر هغه سری شیوالي نو ماشاء لار دي شي ليجب له البيع یاد ده ماشاء دې روان شي ليجب له معلومي کدا چې صرف په عقد بيع نه تابع تغیر ممکن اشارتان معلومون چې صرف په عقد باندې بيع نه تابع او بل پیغمبر مبارک بار وی چې به خرڅه وته چې قبض کړی دي لکه دې نشو دن چې ما خرڅه وته سوچې نو معلومي کدا چې صرف په بيع عقد نه تابع دا نه معلومه دا د دوه روایتونو معلومه تا باندې د نو حالات په فواید تاوان دي قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه لا يبيع مراد نرخ مراد ولا يسوم مراد إذا وصف منډه کې دا څنګه کار خلک کوي یو شی وې یو سړی وې بیا کی نو لا یو لکه ورسې سړی ورته وینا 15000 د پاسه په یو لک ورکو دې نه کم نه ورکو دې غریب داتیا و زرو نه وخیږي هغه په شل در یو لک ولاړو هغه یو لک شل در داتیا در
جوړه کېده مشتري ورته وایي دا بس په 1 لک 80,000 نه 1 لک ته ورسېد او بایې ورته دا 100 ته راکوشو 15 ته 15,000 بس بل پکې یو کس ورغی بار 1 لک 2,000 ورماله دا ګناه هغوی ځان نړستړی که غریبانانو ته پکې ومیاست کې ورځي دا ګناه پوهېږې په خبره خو دا کله ګناه ده چې د دواړو میلان راغلی وي د هغې میلان راغلی دی بس لږ شی پاتې دی اوس نو ګناه او که میلان نه راغلی نو بیا عدم یزید بولي خو جایزه ده لکه زم دا کتاب په څو یو وایي په 10 په څو میلان نشته که نه په 11 په څو نو بل وایي په 12 دا بیا خیر دی نو دین هم د بیع نه نرخ مراد دی شابه وبه قال حدثنا علي کتاب لګي د نو کې لکه نه لم دوان ما په جوړ راوسته یو لکه نه لم دیوان او یا يترك يات روان شي شابه قال حدثنا سفيان قال حدثنا يا دلالتنا سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لا يبيع بعضكم لا يشتري بيع لا يسوم شابه ولا يبيع ان يبيع حاضر لبادن دیکھیں وہ تفصیل لا روان ہے بدلتے مختصر ہے ان يبيع حاضر لبادن یو حاضر د باندې سي د بار خاصول دا ګناه څه مطلب د باندې چې شیر او روزو ته ماته پریدا د به خاص دا ګناه ده کله ګناه ده دوه صورتونو کې یو دا چې باغ نه کړ ورکا هغه نه ملار کې شی واغښت چې په 100 روپے باندې حالانکه بازار کې پښپک شلې منو د باغ مې نه کړ ورکا دا ګناه شو دیم څه چې قحطي نو زه به ورته چې ماته پرېږده نه یک وخته ته ځه نو بیا ګران ته نه خرڅ کوم ولې ځکه هغه سړی چې خرڅوي نو هغه به ورته دوکان نیسي نو خرچه پرې راځي هغه ورته شپه دوه کوي نو خرچه پرې راځي کاری باندې به ځان له ځای نیسي چې ډوډۍ به کور نه به او چې ماته پرېږدي نو زما خپل دوکان دی به ما هېڅ خرچه نه راځي نو زه به هغه ته ماته پرېږده وه زه یې درله خرڅوم ما له پکې لږه ګټه راکړي ګران به یې درله خرڅ کړم نو هغه که په خپله خرڅوي نو باردانه به یې خرڅ نه کړي د دوکان کاري را باندې راځي زما د سکونت کاري را باندې راځي د چای ډوډۍ راځي د څوکیدار راځي راشه ارزانه یې خرڅوه خو پیسه به خلاصه کړي نو هغه چې خرڅوي باندې شي نو خلکو ته فایده شوه که نه او چې زه خوندي کوم خلکو ته نو دا کوم صورت باندې ممنوع دی په دوه چې قحط او که قحط هېڅ پروا نشته دوه صورته ممنوع شو کم یو چې نرخ پې ګډوډ کړي او دویم چې قحط وي او که نرخ دې پې ګډوډ نه کړه او قحط وي نو خیر ده او خلک یو بل سره ګټې کوي تعاون هم یو بل سره پروا نشته دی او یا درېیم صورت کې جایز دی هغه دا چې زه هغه سره ښېګړه کوم سونځي کوم یې نه چې دا مې دوست دی راځه به یې درله خلاص کوم یا خیر دا درې صورتونه شو ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا تناجشوا تناجش بجنه شيء اخلنا ونعرف ولا زيادتي بل براغرمي ولا يبيع الرجل على بيع مناسبته ولا يبيع ولا خدمه باخيه خدا قال اذا خد الخاون يوم التبع اعلان داخل او تبع والمخ في مرض ما لها ولا تسال المراه طلاق اختها تبل بن يدل بل الطلاق ورکه لتكفى ما فينا هذا لو خلوړي کې لو خلوړي کول څه اغه له خاوند طرف چې مقدر دی ابي باندې ځان وردن نه کې باب به مزایده نیلام ورته وي بولی ورته وي شابه دې وقال دې کې میدان نیلا غلي د پایو شابه وقال ابو رضي الناس لا يرون ما سبب بيع المغانم ويزيد المغانم وذا قسمت نفس غنيمتنا الوريها وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين المقدم عن ضيف ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مدبر خرسي كلا بس فاتح زمون کو د مالک سے بلند مدبر نه خرسي مدبر پیژنه دته وي د ما دبر نه پس بازار دته مدبر منتقا وي یو مدبر مقیده دی وی کدی سفر نراله مزاد به کدا دوی می جوړ شو آزاد به هغه ته مدبر مقیده وي هغه بل اتفاق خرسي سفر نراله دوی می جوړ شو دا کار مې کې تبادالي دا مدبر مقیده دی دا خرسيږي مدبر منتقا ما دبر نه پس بازاري نو زموږ د مالک سے فریدان خرسي او د شافعي او د احمد فرید باندې خرسي اربع امام صاحب هم دا یو خبره کوي
امام شیخ سر مالک ملګری دی ها ادا وای دا سړی یو مرای مدبر کو دې محتاج دی او دې غریب شو او دې مال قرضدار شو نو قاضي له لاړ شي نو قاضي له کوئی چې ما غلام مدبر کړو خو قرضدار شو ما څوک نو قاضي ولا بیا خرڅول شي زموږ په دې قاضي خرڅول شي ولا خپل نه شي خرڅول زموږ دلیل په دار قدرت کې دی انتره نو کا المدبر لا يباع ولا يوهب بدار قدرت کې المدبر لا يباع ولا يوهب او په هدايه کې دې ویلي دي چې هغه کې حق د حریت راغلي دي فرق ولا نه مطلب کې راغلي دي حق د حریت نو څنګه خاصه دا یو مسله وا دې سوي لو شريعه تقاضات غلام له عن دبر مدبر محتاج شو فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا ودفعه اليه لما يشتريه مني كلوي دا مزايده ونيلام کوي من يشتريه مني سوق والي الګ کویږي کنه چې خلک په پیسې راځي مې کیسو نو مناسبت پیدا شو او کله سوال پیدا د پیغمبر مبارک مدبر خاص ما خو د وختي چې ما په خاص بغرض المدبر ولا يباع ولا يوهب المدبر بين خرسي باشا خرسول او بعض العلماء يقولون دي مدبر مستقنو مراد مقيده مراد ذكر مسيح النجشي ومن قال شيء اخذ له في ولدياته شبع ومن قال يجوز ذلك البيع وقال ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه الناجش اكل الربا خير سود نه دی ګوري او دا څنګه لکه د سود په شان دی سود کسی پیسہ حرام الدار حرام الله لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار وما من مضاف مقدر کا ليس عليه امرنا فهو رد وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو بيع الغرر وحبل الحبلة غرر تدوكي وبه قال حدثنا چین جوړي او اداله چې دغه دي एक जापान ने बेटा को दादो देर तो के बड़े किस्मों ने दा قال اخبرنا مالك بن نافع رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله په زمانه د دې کوخه چې بچي پیدا شو بل د دې کوخه او هغه بیا بچي راوړي نو هغه تا باندې په زور وکړ دې ته خیا څه په دې کې چې دا خا دا راوړي کنه بچي او چې بیا بچي راوړي چې نه راوړي کړه او چې بیا خزه راوړي چې هغه بچي راوړي کړه راوړي او چې ته بیا چې دې راوړل کنه لا دوکو بیا عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى نشل قال بس پیدا کی إذا تنتج الناقة إذا ناقة لنكشي ثم تنتج التي في بطنها أو غمسري أبدا ما نخلصوها أخا أو بيع الملامسة وقال أنس رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبه قال حدثنا سعيد بن تمليك دامل بخطرنا تمليك دامل بخطر تردد لاس په एकदम چې پکا ما خربوده ولګي د فصل زمانه په اړه دې او یادا لاس کې صبر وکړو ته نه ته کار نه وکړم چې پکا ما خربوده ولګي دا نو په لاس روپیا دا دې مختلف قسمونه دي قال حدثني عقيل بن ابن شهاب قال اخبرني عمرو بن سعد بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنامة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ونهى عن الملامسة والملامسة لفظ الصوب لا ينظر إليه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الوهاب قال حدثنا أيوب بن محمد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي عن لمستين أن يحتمي رجل في الثوب الواحد ثم يرفع على منه وعن بيعتين اللباس والنبال وبيع الملامسة وقال أنس رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وبه قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا أبو العلاء قال حدثنا معمر عن الزهري عن الله بن يزيد عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لمستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة باب النهي للبيع أن لا يحل
تحفيل او تسريع او دې ساري محفلات او مسرات هغه څه خلک کوي دا سبا خدای رواج ولا ته خدای په وړه کوي چې کور ته ورودي نو په ټولو بي درمانه سره پارټي لګي او یا ما هم پیږي ابه دې ورو ورو ډکه کړی دا ګناه نه اوس واپس کولې شي عیب یا ده نو وجه نه واپس کولې شي او یا شرط دا شرط لګوي دا دې ورو دا بهترین هر څه باندې هاي لیکن جو سی واپس کې هغه سره راځي او ساده تمر وسره دا یې څه حکم دی یا ساده تمر ورکول واجب دي مستحب دي شافعي سے احمد بھی واجب دي زمون فرض باندې مستحب دي راځي ان شاء الله نه دا باید لپاره الله يحفل الابل تحبنا والبقر والغنم وكل محفلة ويجي فكرة مسرات متويل كيجي او تحفيل متويل كيجي او تحفيل مدقة معناها جمع كول متويل كيجي او صري التي سرية تسرية بنديدو طويلة بنوها وحقنا يوم التشريق بنشي فيه بيدا دابك وجمعات فلم يحلم اياما اسد التسريح حبس المال يقال من مطريات المال حبسته لازم في بنقل او اين خاصه يوم مدري ودي بدي بولانس كي جمع شي شابه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعه عن الأعرج قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر الابل والغنم ومن ادعاها بعض فانه بخير النظرين فورد سجود له بعد ان يحلبها ان شاء امسك ساتيه عيب رجله وان شاء ردها وساع ثمره نمو إذا ساعة تمر استحباب ولي مولانا سيد أغي سوي أغي وين ساعة تمر واجب دي ولي بير دي أغيشتي تادري في إمام سيد وي جدا ساعة تمر كنا دا کوئی مستسولی دي ولي مستمانوي قانون داره که دا شاشیر استعمال کا او مثلی سوری ہے منو مستسولی پیوار نو پکا چی پیوار او دا ساعة تمر کوئی مستمانوي منو سپا کی سبرا پیر استعمال تاسو پیږئ کنه نو دې قیمت دی او نه مستې سوري دي نو دا استحباب دویمه خبره دا ده ما ته ګوره ما سره حدیث موجود دی الخراج بالزمان الخراج ګټه د چا مقابله کې ده الغرم بالغنم تاوان په مقابله د فائدې کې دا دوه حدیث دي څه مطلب کدا صاحب ما سره ادا کوي تاوان یې په د لږو پیسو تو کې سره کړی دا او تاوان یې بچاو ممو په فائدې ته پېم کدا ما سره هلاک نو تاوان یې پما ولې پما تاوان چا بسې لکه چې د لږو پیسو دوکې کړی دا د لږو پیسو دوکې کړی او کما سره هلاک او تاوان پما نو فائدې نه ما پکې پېم دعوت مولي سره دعوت مولي سره زمونږه زوړ شاګرد دی دا کوټه دی ما خاص دوست دی او زه چې کله کوټه ته لاړ شم نو د سره دی دا زما خاص ملګری دی دا والده صاحب د الله دې روح صحت ورکړي ورونه دی والد صاحب دی هغه د باندې احترام کور باندې د باندې احترام کوي په خاطر کمزوري دی ساتي خیال دې راځي هغه دما قدر کی مور دما قدر کی دې الله دې مشاهد الحاصل خبر دا ده چې تاوان په ما د کوم شي په ما کما سره مړ کېده نو فعل الغرم بالغنم تاوان په مقابله چا کې شو د فعل تاوان په موت او الخراج بالزمان ګټه په مقابله تاوان خلاص شو خبر نو دا او دیم دا چې کومه یو چې ګیا ورکړل کملا تاوان په ما غیا به په کوله څه په نه کوي درته نو او زوري مې ورکړل او د شپې په شپه ورکړل نو تاوان یې په ما نو ګټه تماشا نو دا اصلي د پاره چې واپس کړه هغه خو یې اخلاص شوم دی او په ډېرو پیسو په خرڅ کړل بیا خپل کې یو ساکه جوړي ورکړه ورکړه ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع عامل ولدك تمر من بلدك طعام غنم تموي وهو بالخير
بالخيار ثلاثا دا بالخيار ثلاثا سجيره دا على خيار شرط لدولي كوري جابت يا وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من اشترى شاة محملة فردها فليرد معها صاع من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع. وبه قال حدثنا عبد الله بن البيوع لما بيعي مرادي بيع عندنا مراد ما خلا موارضة وقوس من الدوي كان إذا باندي سيد بلارة كوالي شباب أبي سيدنا علي بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا استقبال بكرة ما بيرو كي أخلي تكلا دولة مبنود شباب إذا بيجرول كي ياو أحد بي أو ترين دي ولا با دلالة خرسة أو أسي وصل تعاون كجلا كذا بدل خرسة بيأخير ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاكم لبعض ولا تناجشوا دبان دي دبا تفسير में हुई अरे ये बड़ा माना अरे खर्चे हाजिर लेबाद एमिन बाद समझता इधर देना खर्चे बांडा के खर्चे इधर देना खर्चे और बांडा की ग्रांड जेल के खर्चे दाम महमूद इब्न रसूल के कहती भी रसूल है हां वनी ताहा वो बखैर का दौर इबाद अय्युबहा दाबाद उलमा के इत्तेफाकी कर दी जमाहिर के इत्तेफाकी कर दी कदा हलफ न मक्के में पेश हुई किदा औलाद लेकर कड़े में होता और उम्मन पे खलक अला पीरी के बेलशी हां इधर यहां सका व इसखत वहारतहा वصعب من التمر باب ان شارت المصرة وبحمتها صعب من تمر. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال حدثنا قال اخبرني زياد بن ان ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرة فاحتلبها وان رضيها امسكها وان سقاها لك حلب نفسه पता लगी तो उनका के पेश नरत कोले से हां في حلوتها صعب من تمر فهو بيع عبد الزاني बस عمل दिमाग इंतजार जानी खाता तो देना पापत के ऐब ने हिदायत की रिवील वापस कोले तो कभी बदला पसे के के साथ खिदमत करी तब खिदमत पसे बोले कि अब देना है और जारिया के देना ऐब न है जारिया दिमाग इंतजारी और पता ऐब न बोले ना अलाउड में عمل के देना ऐब न दे तो मकसूद दावत खिदमत थे अब बदला कहीं अलबत कदा देना है पूरा आदत हो तो भी ऐब दे तो कदा खिदमत लेगी कार नो बदना कारो को कर दी नो खआबत के देना ऐब न दे मगर हिदायत निकली दी कदे आदत मुस्तमर हो गया है और बजारिया के देना ऐब दे तो मकसूद जारी ने इस्तिफराश itu wasal jema bake jebal jasar zina ki rusta istifraj dara خلاص انه خبره بيع عبد الزاني وقال وتقوا كده عبد خاصهم ولا لك الزنا ده مثلا باكستان واحنا مجبوره دي طب بيع لا تشوف عيب نبي ليش واپس قولي وقال ان شاء رد من الزنا دور دار شورح هذه قول بموسى حجت لذا وجابته به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت المرأة وتبين زناها فليجلدها ولا يسلم ثم ان زنت دل دوری مور کے رجم نشي ورکوڑے تصریف دا کہ ملامت تکے تصریف دا کہ خلق دے شرمے دوری دی ورک کنا ولا يسلم ثم ان زنت الثالثة فليجمعها ولو بحمل من شعر ولا مزانیه خرطول شي وبيان دا عيب ہے دا پکشار ولے تبه دا جنان نشي اڑولے او بل تکلا ہوتے سڑی باندے بے خرط کے ودور اولی کو طلاق پئی ابي الزنا نمل وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامر اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بطهير يا رسول ورکه وخرسه کا ولبشي خرطه وخرسه کا ذکر تیوش منی کولی بل بیمانه کی یادت تمزنا کی مواقع و مهیا کی بل دیتے ہولے کے التمزنا مواقع و تنی جناب علی شی کولے ہاں قال ابو شهاب لا ادري باب الشراء والبيع مع النساء انصر بعشرة كولي به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
باندې کې یا أثنى على الله ما هو أهله ثم قال أما بعض ما قال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط بهذا الشرط إن شرط الله حق وأوثق وبه قال حدثنا حسن بن أبي ولا لمن اعتقدها قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها ساومت بريرة اور قوم في شرط لگو چې دیواله ولا به زمونږ ولا خو دې جندې وکړه ورپسې جاء فلما جاء قال إنهم أبوا يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قلت لنبي حر كان زوجها فقال ما يدري ما لپاره دې کې هم وايي چې زوجها اور یاد دې کړه مو ویلو دا خبره نو ګوره دا قضا سودا کوي سرونه بالکل کولی شي بس په مولانا صلی الله تعالی